هغه یو دلیل دا دی چې شیخ سعدي صاحب رحمت الله علیه کله کتاب لیکلو نو کتاب کې د یو شعر لیکلو او مشهور شعر دی بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. نو د په دې باندې سوچ کولو دا درېمه څلورمه چې کومه کړی ده صلو علیه و آله دا کړی نه برابرې ده. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله دې پورې به چې راغو بله کړی به ډېره دغه خو ذهن ته به نه راتله. دې سوچ فکر کې د باندې خوب تاری شو. په خوب کې ورله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او دی وی سعدي ولې خفه یې؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ستا په مدح کې یو څو اشعار لیکلي دي خو څلورمه کړی نه جوړېږي. وی ووایه کم دی؟ بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله. دیزی پورې راتلمه خو بیا نور نه راځي. نبی علیہ السلام ته فرمایل اووایه که نه صلو علیه و آله صلو علیه و آله دا دې سره لګي که نه. شیخ سعدي صاحب رحمت الله علیه چې سهار راپاسېدو کتاب کې ولیکل بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله. دا ټول الهامي کتابونه دي. دغه وجه ده چې پخوا به څونه خلکو دا کتابونه به ویل، اوس دا کتابونه کم شوي دي بلکې